یو بل خبر هم مخې ته راځي، وایي چې په دې پیښه نه پس چې کوم عمل روان دی په دې کې مرکزي حکومت هم ورسره ملګری جوړ شو. وجه دا ده هغه خپل سیاسي ګټې ته ګوري. هغه درته وښایم څه شی دی. د فاټا دپاره یو بیل پاس شو، محسن داوړ پاس کړ. د هغې په وجه باندې دا د ټولو قبایلو ډېر سخت پایښ و. په قبایلي علاقو کې د محسن پاپولریټي ګراف پورته شو. په دې باندې ځینې خلک یېرېدل چې که چېرته محسن دا کار وکړي چې خلک یې راودرول نو دوی خو کار کړی دی. د هغې د وجې نه دوی اوس ځکه نیولي دي او دلته یې تم ساتي چې دوی بیا دلته بیا دغه خپله لوبه کوي. اول خو پی ټي ایم الیکشن ته ځي نه، دوی دا غلطه کړې ده. بل د دغې یېرې په بنیاد باندې عام ایمنګان داسې او دغې ځای ته رسول دا انتهایي ګناونه حرکت دی. موږ هر شی پیژندلی دي، هر شی مو په خپلو سترګو ولیدل. ټیک ته هر څه به وي. خپل پردی که نن شوی که بد وي هر څوک پیژنو، خو چا چې د ډېر خپل خپل کوله هم وپېژنو. دا مونږ بیا هم چې خلکو راته کوم الفاظ نه کړل استعمال، بیا هم شریف ناست یو، چاته بده خبره نه کوو او په خپل موقف باندې په شرافت سره کار کوو. مونږ پر امن وو، پر امن یو او پر امن به وو. دا د امن په لاره کې زه ولاړ یم. دا خړ کمر واقعي ثابته کړه چې ترهاګر څوک دي او پر امن څوک دي. په دنیا کې کیسه روانه ده. د خړ کمر واقعه داسې نشته پرېښودل، په دنیا کې کیسه روانه ده. پرون چا کال وکړو چې